ګوره دا یاد ساته د پنځپیریانو به د حدیث مبارک خپل یو نظریه الله دې اصلاح کی د عام مقلدین او حیاتی دیوبندیانو به د حدیث مبارک خپل یو نظریه الله دې اصلاح کی او د خپل نظریه دې په قران او حدیث پیش کی د جماعت اسلامی او د بریلیانو به خپل نظریات او د تبلیغیانو د سلفیانو به د حدیث مبارک څه نظریه دا خبره ګوري یاد وساته او دا بنیاد وګرځوي اول ځان سره نوٹ کې دا زمونږ او د ستاسو بالکل کلک عقیده ده چې د قرآن منکر څنګه کافر دی ام دک سي د حدیث منکر کافر دی دا زموږ بنیادی عقیده ده او الله تعالی په خپل کتاب کې دا فرمایلی دي فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قسم دې ستا په رب مې دې قسمي چې ته حاکم نه منلې الله فرمایي دا مؤمن نشي کېدی نو دا به زمونږ د سلفي او د اهل الحديث ګوري عقیده چې څنګه د قرآن منکر کافر دی ام دک سي د محمد رسول الله د احادیث منکر کافر دی دا خبرې پکې موږ نه منو چې د متواتر حدیث منکر شي وی کافر دی او د خبره واحد نه چې منکر شي وای هغه ګناهګار دی او دا دی خو کافر نه دی وای دا خبرې به راوالي پلاستیک په ګوته کې بکېدي او کوفی ته ورشه په کوفه کې چې تسمک کې خخېګا دا د کوفی او د ماوراء النهر خبرې دي دا د الله د کتاب خلاف خبرې دي مونږ د الله د پیغمبر په حدیث کې د خبره واحد او د متواتر د فرق نه یو قائله چې په صحیح سند ثابت شو او صحیح حدیث ثابت شو دا سه د یو حدیث بیزتی کوونکی او دا سه د یو حدیث نه بغیر سره تعویل نه منکر چلک کافر دی او دا سه د لته قرآن د آیت نه چې منکر کافر دی دا یو ټکی یاد کې دویم ټکی دا یاد کې د حدیث مبارک زمون دا یقین دی او دا عقیده او نظریه ده چې څنګه احادیث د قرآن د الله تعالی د طرفنا یو قطعی ثبوت قطعی کتاب ده دک سے احادیث صحیحہ قطعی حجت سمجھ قرآن قطعی حجت ده دا سے احادیث هم قطعی حجت ده او دا خبر مونږ د کوفی او د ماوراء النهر پیداوار غنو چې هغه قرآن هو قطعی ثبوت حجت ده خو احادیث چې دي دا ځونی دي د قطعیت او د شک په منځ کې ودا یو مرتبه ده دا احادیث نوی بالکل شکی دی او نه بالکل یقینی دی دا وی ځونی دي د قطع او د شک په منځ کې ودا یو ځان له مرتبه موږ وإذا بد ځان له سنبال کې دا د الله د کتاب خلاف خبره ده الله فرمایي ما آتاکم الرسول فخذوه پیغمبر چې سم درکې دا واخلې ما عام ده که خبره واحد ده که مشهور ده که عزیز ده که غریب ده که متواتر ده او که خبره واحد ده ما چې د پیغمبر خبر در ورسېده فخذوه فورا واخلا او فخذوه امر ویل ده امر د وجوب او فرضیت د پر راضی دلیل دې په خبره چې سم قرآن قطعی او یقیني ده احادیث هم ځونی نه دي بلکې دا قطعی او یقیني دي او که ځن شي د ځن په معنی د یقین وي دا نه چې د قطع او د یقین نه کتب یو ځان نه مرتبه دا دویمه خبره شو دریمه خبره دا یاد ساته چې څنګه قرآن په عقیده او عمل دواړو کې حجت دی یاد ساته د سلفي او د اهل الحديث او د مسلمان او د اهل سنت دا نخه ده چې دا به نظریه چې امدک سے احادیث د رسول الله هم په عقیده او عمل دواړو کې حجت دی او الله په خپل قرآن کې فرمایلی دي ما آتاکم الرسول فخذوه پیغمبر چې صدر کړه هغه فورا واله که په عقیده کې او که عمل کې دا مطلق کتاب الله ویل دی او تا نه مونږ اوریدلو چې مطلق د کتاب الله وړو خبرو نه مقید کیږي دله به مضبوط دلیل بیا غوړي نو یو خبره څه شو چې منکر د احادیثو دا سه دله ک منکر د قرآن او څنګه چې د قرآن منکر کافر دی دا سه د حدیثو د رسول الله منکر هم سره کافر دویمه خبره څه شو چې څنګه د قرآن د الله قطعی او یقینی حجت دی دا سه احادیث صحیحه هم قطعی او یقینی حجت دي زموږ د دین
دا دویمه خبره. درېمه خبره شوه. ورپسې څلورمه خبره، څنګه چې قرآن په عقیده او عمل دواړو کې حجت دی، داسې د الله د نبي احادیث هم په عقیده او عمل دواړو کې حجت دی. وګوره د سلفو کتابونه د عقیدې څومره احادیث چې راوړي دي، ټول اخبار احاد دي. د متواتر باره کې خو سیوطي دي پورې خلکو ویلي دي لا یکاد یوجد فی روایاتهم، چې څومره مو ګوري یو حدیث به په دنیا کې داسې پیدا نه کړي. څنګه یو حدیث چې د هغې نقل کوونکي صحابه کرام هم اویا کسانی، تابعین هم اویا کسانی، تبع تابعین هم اویا کسانی، ورپسې محدث ترا نقل کوونکي هم اویا کسانی. دې ته دی متواتر وایي. داسې حدیث په تمامه دنیا کې یو هم نشته. نو دا د کوم شی راایستلی وي؟ دا خبر واحد دی او دا متواتر دی. حالانکه متواتر ډوشته دی نه، خو خبر واحد کې وهل غواړي. نو دې خبره باندې ځان پوه کړه چې مونږ له صحیح حدیث پکار دی. مونږ دې ته نه ګورو چې مشهور دی که عزیز دی که غریب دی او که متواتر دی. د الله د نبی یو خبره په صحیح سند راغله، نقل کوونکي دی یا یو کس یا لس کسانی، زما دې سره څه کار دی؟ زما کار د الله د نبی حدیث سره دی. او ورسره دا زمون عقیده ده چې صحیح حدیث د رسول الله علیه السلام راغی، دی به مطلق له کتاب الله هم مقید کړي، دی به په عام د کتاب الله کې تخصیص هم پیدا کولی شي. او دا صحیح حدیث د رسول الله علیه السلام دی به د خاص دپاره بیان هم واقع کېدی شي. او دا حدیث د رسول الله د کتاب الله دپاره په بعضې مځایونو کې لکه لا وصیة لوارثین د کتاب الله دپاره ناسخ ګرځېدی شي او د الله د کتاب آیات په منسوخ کېدی شي. دومره طاقت الله د پیغمبر په خبره کې ایښی دی. او دا آیت په دلیل دی من یطیع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول الله تابعداري وکړه داسې شوه لکه د الله تابعداري چې وکړه. او چا چې حدیث ومنه داسې شوه لکه قرآن یې چې ومنه. دا به نه وی چې اول قرآن دی او بیا حدیث دی، داسې به وی اول قرآن او حدیث دی او بیا د خلکو خبرې دي. اول قرآن او حدیث دی، دا نه چې اول قرآن دی او بیا دې ځای